قدرمنو کتونکو، ستاسو ورور ستاسو همراز ګور امان راز تاسو ته مخاطب یم. دا وخت چې موږ په تاڼه کې موجود یو په دار ارقم تانا کیمپس. د دې درسګاه ډایرکټر عبدالجمال صاحب چې هغه د ملکنډ ډویژن د دار ارقم سکولز هم ریجن ډایرکټر دی او یو ستر ماهر تعلیم دی. مونږ غواړو چې د کرونا وبا په حواله چې نجی تعلیمي ادارې د نورو ادارو په شان د مونږ د ملک دننه څومره سفر شوي، د دې ماشومانو تعلیم خراب شو، د دې ادارو د سټاف چې کومې مسلې رالې، نو دې ادارو ته چې څومره مشکلات پریشانې پیښې دي، مونږ غواړو چې د دې مسایلو حل راوځي، حکومت په دې خبرو باندې توجه کی او دا ادارې ویلفیر ډیکلیر کی. په دې ضمن کې مونږ غواړو چې راځي د عبدالجمال صاحب نه د هغې خیالات واورو. السلام علیکم عبدالجمال صاحب. عبدالجمال صاحب، مونږ غواړو چې ستاسو فکر، ستاسو سوچ، ستاسو تاثرات په دې حواله باندې خپلو کتونکو ته ورسوو. نو تاسو جی په دې حواله مونږ له خپل خیالاتو اظهار وکړئ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راز صاحب، ستاسو ډیره مننه، ستاسو ډیره شکریه چې تاسو خپل قیمتي ټایم وباسو او مونږ ته راغللی او زمونږ د خیالاتو د اظهار هغه وکړو، ډیمانډ وکړو. نو ډیره مهرباني، ډیره شکریه. ستاسو هم ستاسو سره راغلي ملګري چې څومره دي د ټولو. دا کرنټ چې کوم سیناریو روانه ده او کم په سوشل میډیا باندې یا کم په الکترونیک میډیا باندې، کم په پرنٹ میډیا باندې یا کم په دې زمونږ په دې علاقه کې، په دې کلي کې، په دې ښار کې، په دې پاکستان کې، په دې صوبه کې چې کم حالات روان دي، نو د هغې ټولو خبرونه سیده ساده یوه غونتې مسله مخې ته راځي او هغه دا چې دلته زمونږ پالیسیز چې څومره روان دي، نو هغه ټول تعلیم دشمن پالیسي روان دي. ځکه دا خبره زه ښه په جهر سره کوم، ښه په هغه سره یې کوم په دې وجه باندې چې زه په خپله د 20 سال نه د تعلیمي سیکټر سره ټچ یم. په 2006 کې ما خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړی دی. د هغې نه مخکې زه خپل د ایجوکیشن مطلب د درس و تدریس سره زه خپله وابسته وم او د هغې نه پس دا د 2020 دی چې زه نن ستاسو مخې سره په د دې ادارې د سربراح په حیثیت سره یا یو ادنا امپلای په حیثیت سره زه ستاسو مخې ته ناست یم. الحمدلله دار ارقم سکول، اول به زه خپل د دار ارقم سکول خبر وکړم چونکې سکولز ټول دي، مطلب مسایل ټولو ته دي، ټول د دغې خبرې سره مخ دي. خو چونکې مونږ ریپرزنټیشن د دار ارقم سکولز کو او دار ارقم سکولز مونږ وایو، نو زمونږ سره زمونږ هیډ افیس ډېر په ښه طریقې سره ولاړ دی په دې خبره کې. او کله نه د 13 مارچ نه چې کله دا لاک ډاون شروع شو، نو د 13 مارچ نه مخکې مونږ په 2 هفتو کې، مطلب د 30 مارچ پورې مونږ د دې ماشومانو دپاره د چوټیانو د کار داسې یو ترتیب جوړ کو چې واحد دار ارقم سکول دی چې فرست سمر ویکیشن ټاسک کې ماشومان ته ایشو کو. ولې چې حکومت مونږ ته دا وویل چې دا به ستاسو د ګرمۍ چوټیانې کنسیډر شي او شاته به ستاسو بیا ورک روان شي. مونږ د ګرمۍ چوټیانو دپاره یو ورک ډیزاین کو، جوړو، ورکو، سمر ټاسک مونږ هغې ته وایو. ماشومان هغه حل کوي، افټر ا منت بیا سبمیټ کوي. مونږ هغه ماشومان ته ورکړل. څنګه چې دا حالات روان دي، څنګه چې دا طریقه روانه ده چې 31 مئی مونږ ته ښودلی شوي وه چې د 31 مئی پورې به ستاسو چوټیانې او د 1 جون نه به تاسو ادارې بیا ری اوپن کړئ. نو مونږ د 31 مئی پورې دی وړو لا د چوټیانو د کار یو ترتیب ورکو. د هغې سره سره مونږ د خپل سکول استادان، د خپل سکول عمله هم هسې کېننوله. مونږ هغوی ته د دغې چوټیانو د کار سره سره د ورځې په حساب سره دار ارقم سکول یو ویل اسټیبلش سیسټم دی. هغوی خپل ورک بکس جوړی، هغوی خپل بکس پبلش کوي او د هغې ورک بک او د هغې بک باقاعده د ورځې په حساب سره، د هفتو په حساب سره او د میاشتې په حساب سره د هغې یو پلانینګ کیږي. هغه مونږ ته راځي، مونږ ټیچرز ته فارورډ کوو، ټیچرز یې ماشومانو ته ډیلی بیس باندې. یعنی په دار ارقم کې دا یو خاصیت دی چې په دې کې ټیچر، مشر د ادارې یعنی ایڈمنسټریشن چې کوم دی
او زموږ سره چې کم پیرنټس ټچ دي نو د هغې پیرنټس ته پته وي چې نن به کم ټاپک پړاویږي یعنی ډیلی بیس یو پلانر دی یو ډیټ ورکړی شوی دی یو سیسټم ورکړی شوی دی چې په دې ډیټ باندې به موږ دا کوو الحمدلله موږ په هغې خپل سیس کې څه حده پورې کامیاب شو سوشل میډیا یا انډرایډ سیټ یا ملټي میډیا یا الکترونیک میډیا زموږ دا سیس د وخت ضرورت جوړ شو د دې کرونا په بیس باندې چونکې د حکومت د سایډ نه دا انسټرکشنز دی وو چې مطلب خلک دی په کورونو کې ځان آیسولیټ کی او د کورونو نه راوځي د غړي ګونی نه ځان وساتي یو بل سره د ملاوېدو په صورت باندې یعنی په دې خبرو کې او الحمدلله زموږ ټیچرز زموږ عملې زموږ سکولز زموږ ماشومانو د دې ټولو خبرو عمل درآمد وکړو او په هغې باندې خپل یو ډیسیژن واغستو او سکولز یې آف کړل اوس شاته زموږ د وخت کم ضرورت دی چې آیا تعلیم زموږ څومره اهمیت لري یو میاشت لپاره که سکولز بند شول نو هغه خو چلو مونږ دا کنسیډر کړل چې چوټیانې وي او د چوټیانو کار وړو ته ورکو خو اوس که چېرې دا سیس ایکسټینشن سایډ ته ځي نو په دې کې یوه مسله نه ده په دې کې 1000 مسلې نورې راځي زه به د تعلیم په حوالې سره صرف دا ووایم چې کم د ټولو نه زیات افیکټډ ملکونه دي هغې کې اټلی آی تھنک چې د ټولو نه میکسیمم ده اټلی کې سکول کولو شول دا د زموږ نه په تیزۍ سره په مخ کې روانه ده انډیا هلته سکول کولو شول سویزرلینډ دی هلته سکول کولو شول امریکا ده هلته سکول کولو شول چې هغه زموږ نه زموږ په ډیث ریشوز کې یا د کرونا کیسز په ریشوز کې زموږ نه ډېر مخکې دي ووهان چې د کوم ځای نه ده کرونا سٹارټ شوله په ووهان کې سکول سٹارټ شولو صرف یو خبره به زه په دې موقع باندې دا وکړم او د پیرنټس ته هم دا خبره پته ده د خلکو ته هم دا پته ده د ټیچرس ته هم دا پته ده د عملې ته هم دا پته ده چې دا سټوډنټ چې د ټیچر څومره مني دومره د چا هم نه مني د ټیچر چې څومره فالو اپ کوي دومره د چا هم نه کوي نو آیا که چېرې د ایس او پیز خبره کیږي د ایس او پی خبره په سکول کې ښه امپلیمنټ کیږي زما ټیچر هغه ښه ایجوکیټ کولی شي په دې خبره باندې چې بھئی ته به د دې احتیاطي تدابیر څنګه کې دا اصل خبره دا ده زما یو عام کور کې خورکۍ ناسته ده چې هغه د کرونا په ترتیب نه ده پویا ایجوکیټډ نه ده الټریټ ده هغه به خپل ماشوم ته څنګه یو طریقه ښایي as compared to کو دغه ماشوم زما سکول ته راغی نو زما د سکول ټیچر چې هغه په دې ایس او پی په دې احتیاطي تدابیر باندې ډېر ښه ځان ایجوکیټ کړی دی ځان یې پوهه کړی دی هغه ښه وښی دی ماشوم ته چې تا له څه کول پکار دي سهار چې پاسې څنګه طریقه به وي چې ته شاته مطلب سکول ته راشې بیا د سکول نه چې لاړ شې بیا مطلب د خلکو سره د ملاوېدو به څه طریقه کار سي هغه به ډېر ښه ایجوکیټ کړی شي as compared to their parents نو دا د اولنۍ خبره خو د ایس او پیز په بیس باندې حکومت له پکار ده چې دا سکولز د 1 جون نه کو نه وي پاسبل د 5 جون نه دي شي د 6 جون نه دي شي خو په جون کې دی په فرست ویک کې په فرست 10 ډیز کې دی مونږ ته یو پراپر نوټیفیکیشن وشي او د ادارې د کولو شي دي کې د وړو ډېر غټ نقصان روان دی ډېر غټ هغه روان دی راځم دې خبرې له راځم چې مافیا ایدر مافیا سکول ده او کو ایدر مافیا دغه خلک دي چې کوم دا سکول نه کولا وهل غواړي زما په نظر کې مافیا دغه خلک دي چې کوم دا سکول نه کولا وهل غواړي سکول د رڼا ځای دی او رڼا اغستل پکار دي د رڼا دروازې کولا وهل پکار دي نو که موږ د رڼا دروازې بندې کړو نو آیا مافیا څوک شول مونږ د رڼا دروازې کولا وهل غواړو مونږ دا وایو چې دا سکول د کولاو شي او دا ماشومان دی په یو پراپر طریقې سره را روان شي دلته به مونږ دوی ته ایس او پیز هم ورغه ښایو او کم سکول زه د خپل ځان دپاره دا خبره اول کوم بیا به د نورو سکولونو دپاره هم کوم چې هر یو سکول هر یو ډایرکټر هر یو د سکول مشر ابه د دې خبرې پابند وي چې هغه به په خپل سکول کې ایس او پیز اپلای کوي خو په کوم سکول کې ایس او پیز نه وي نو زه حکومت ته دا درخواست د خپل ځا طرف نه دا کوم چې هغوی باندې کلوز کړي هغوی ته تریټس ورکړي اوس چې کوم د
حکومت کوم مختلف ریلیف پیکیجز روان دي په دې کې تعلیم هم مستحق دی، تعلیمي ادارې پرایویټ سیکټر دا ټول مستحق دي، دا ټول سفر دي. په دې حواله باندې ستاسو څه داسې مطالبه ده، څه سوچ دی چې په دې کې ګورنمنټ تاسو سره هیلپ وکړي؟ او دویم دا خبره چې یاره په کوم دغه چې ونشي فرض کا که حکومت په دې دغه باندې چې عمل درآمدونه کو په دې جون کې د ادارې کولاو نشوي، نو د نجی تعلیمي ادارو به بیا څه حکمت عملي؟ حکومت د ریلیف خبره کو چې حکومت ریلیف ورکو نه چاله ورکو. واحد زما په خیال باندې ایجوکیشن ډپارټمنټ داسې یو ټیم اونته ډپارټمنټ دی. کم قوم چې ایجوکیشن لا امپورټنس نه دی ورکړي هغه کو پرک شوی دی. کم قوم چې ایجوکیشن لا پریارټي نه دی ورکړي هغه کو پرک شوی دی. ما ته د پدې ریلیف فند کې څه پرسنټیج خو دي چې ایجوکیشن ډپارټمنټ لا ایجوکیشن سیکټر لدی څومره ریلیف ورکړي. زمون دا حکومت د انټرنس په ټایم کې دوا یعنی د څه خبرې ډېری خبرې او هر سړی چې کم مطلب پولیټیشنز خو دي داسې چې کله هم هغوی مطلب د ووټ د اخیستو دپاره راځي نو موږ سره ډېرې غټې غټې وعدې کېږي چې دا به کوو دا به کوو دا به کوو. موږ د دې ټولو خبرو نه مستثنا یو یا موږ د هغې خبرې تپوس نه کوو هغه نه کوو. خو کرنټ موږ صرف دوو خبرو له راځو چې دوی د دې دوو خبرو ډېره غټه وعده کړې وه. هغه کړې وه چې هغه یو تعلیم او بل صحت. خو کرنټ موږ ګورو نو زموږ ادارې ټولې بندې ولاړې دي په پاکستان کې. په ټول پاکستان کې ادارې بندې دي او ادارو والا حد الوس کوشش کوي چې موږ د ادارې کولو کو خو موږ کولاوېدو ته نه پرېږدي. موږ ورته وایو SOPs اپلای کوو موږ نه پرېږدي. یعنی ډېر څیزونه موږ داسې وایو چې داسې به کوو داسې به کوو خو موږ ته شاته لاره نه کولاوېږي. د دې خبرې مخنیوي دې وشي، د دې خبرې تپوس دې وشي، د دې ریکانسیلیشن وشي او دا ادارو والے دې آن بورډ کړي شي چې یا خو دې موږ ته د سکولونو کولاوېدو اجازت راکړي شي او یا دا ده چې موږ ته دې د هغې په بدله کې د 2 میاشتې وي که د 3 میاشتې وي د هغې دې موږ ته سیلریز راکړي شي، رینټ دې راکړي شي. نو موږ به نه د پیرنټس نه د ډیمانډ کوو. موږ ته پته ده چې حالات سخت دي. باقاعده رجسټرډ سکول دي، ټول د بورډ سره رجسټرډ دي، ټول د PSRA سره رجسټرډ دي. هغوی سره زموږ د ټیچرز ریکارډ شته، هغوی سره زموږ د سیلري سټیټمنټ ریکارډ شته، هغوی سره زموږ د بلډینګ میپ شته، هغوی سره زموږ د بلډینګ مطلب هغه اکاموډیشن شته. هر څیز دا نه دی چې دغه موږ د ځان نه خبرې کوو یا په دې کې پټ پناه والا خبرې پټ پناه والا الحمدلله هېڅ په دې کې نشته. را دي شي د سکول د ویزټس وکړي، زموږ سټیټمنټس دې وګوري. که چېرې په سټیټمنټ کې څوک رد و بدل کوي دغه کوي نو حکومت ته انتهایي د زړه نه دا هغه کوو چې یا خو دې موږ ته د سکول د کولاوېدو اجازت میلو شي او یا دا ده چې موږ ته د هغې اګینسټ شاته د 2 میاشتو 3 میاشتو فنډز پرووایډ کړي چې هغه مونږه شاته د خپل ټیچرز ته بلډینګ رینټ ته ورکړو. یعنی دوی خو په اربونو روپۍ یادوي چې مونږ ریلیف فنډ ورکړو. چاته ورکړی شو نوبډي نوز، څو ورکړی شول نوبډي نوز. څه روان دي هېڅ ریپورټ په مخ باندې نشته. که چېرې دا د ادارو ته میلاو شوی وی نو مطلب دا ریلیف و پیرنټس ته انډایرکټ، دا ریلیف و مالکان بلډینګ مالک ته انډایرکټ. یعنی هغې بلډینګ مالک ته به مونږ رینټ ورکوو. یعنی دا خو د حکومت ته طرف نه راغلی څیز به و چې مونږ به بلډینګ مالک ته ورکوو. د حکومت ته طرف نه به یو راغلی څیز و چې مونږ به په سیلریز کې ورکوو. نو هلته به شاته مونږ د سټوډنټس د فیسونه هم نه اخیستل، نو پیرنټس ته هم ریلیف میلاو شو. یعنی د حکومت د فنډز ورکولو دې ادارو ته 3 ډپارټمنټو چې هغه په دې ریلیف اخیسته. مالکي مکان ته په ټایم کرایه میلاو شوې وه، ټیچرانو ته په ټایم باندې سیلریز میلاو شوي او پیرنټس به هم مطلب پیس اف مایند چې موږ به فیس نه ورکوو زموږ په دې حکومت ورکړی دی. تاسو د دار ارقم سکولز ملکن ډویژن ریجنل ډایرکټر او د دار ارقم سکولز تانا کیمپس ډایرکټر عبدالجمال واورېدو. د هغې د سکول په حواله چې څومره ایشوز دي، د پرایویټ سیکټر په حواله چې څومره ایشوز دي په هغې ټولو باندې هغې په تفصیل خبره وکړه. زه په آخر کې د هغې دغه خبرې مخکې راوړم او والدینو ته هم دا اپیل کوم چې د دې ادارو سره
خپل کومک وکړي. دا ادارې به موږ مخکې چلو. تعلیم زموږ بنیادی ضرورت دی. دا زموږ د بچو روښانه مستقبل دی. دا ادارې به موږ کامیابی ساتو. دا ادارې به موږ فعال ساتو. او د دې ادارو بلډ چې دی هغه هم دغه فیسونه دي دغه چې په دې باندې هغوی دا خپل ټول ضروریات پوره کوي. زه د صوبایي حکومت نه هم دا اپیل کوم چې په سنجیدګۍ سره دا خبره واخلي. د دوی دا مطالبات چې کم جایز مطالبات دي او یو اصولی خبره ده چې په دې وخت کې چې کم د وبا په وجه باندې د کرونا دا ادارې متاثر شوي دي. د دې ادارو منیجمنت د دې ادارو سټاف دا ټول متاثر شوی دی. د دې چې څومره استادان دي ماشومان دي نو لہذا حکومت ته پکار دي چې په دې حواله باندې دې ادارو ته بهترین پیکیجز ورکي او هغه ریلیف پیکیجز د دې حق دی ځکه چې دا د دې ملک شهریان دي او په دې ملک کې د تعلیم او د علم رڼاګانې خوري. په آخر کې تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله پابند.